الصلاة والسلام روغواړي. نوح علیه الصلاة والسلام ته رب العالمین وای تا قوم ته تبلیغ کړو. نوح علیه السلام به ورته وی فیقول نعم او الله ما خو تبلیغ کړو. اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. ما خو قوم ته پخکارم او په پټم او جهارا پخکارا او په جهر او په قلارا. یا الله ما نخنیم سو کال خپل قوم ته تبلیغ کړو. میدان محشر به قوم به ولاړی او الله به پیغمبر روغواړي. نو قوم به رب العالمین روغواړي د نوح علیه الصلاة والسلام. ورته به وایي تاسو ته نوح علیه الصلاة والسلام تبلیغ کړو. نو قوم به وایي چې نه مونږ ته خو یې نه دی کړی. حدیث مبارک کې راځي وي دا مشرکین دومره بے حیا قوم دی چې دا خو وړه خبره ده. دی به وایي والله ما کنا مشرکین. دی به په دیم قسم خوري چې مونږ شرک نه وکړی. دومره به دا بے حیا وي. نو پیغمبر به یې ولاړي او د پیغمبر په مخ کې به وایي مونږ ته د تبلیغ نه وکړی. نو دا خو قاعده ده. حدیث مبارک دے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. چې څوک دعوه کوي دی به گواهان پیش کی او چې څوک انکار کوي هغه به قسم خوري. الله به نوح علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته دعوه کوي چې ما تبلیغ کړو. قوم انکار کوي چې نه و کړی. نو گواهان شته. نوح علیه الصلاة والسلام به وایي او گواه شته. سوک گواہ دے. ورته به وایي حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او داغه امت. الله د هغې نه تپوس وکړه د نبي اخر الزمان او د هغه د امت نه تپوس وکړه. رب العالمین به د دواړو جهانو د سردار امت راوغواړي. دا اخیری پیغمبر دا د دوی لوی شرافت. الله به ورته وایي نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته تبلیغ کړو. دی به ورته وایي او الله کړو. نوح علیه السلام قوم دی نوح علیه السلام قوم ته تبلیغ کړو. دا قوم به وایي دا دروغجن دي مونږ د دې ګواهي نه منو. الله به ورته ولې نه منئ؟ وایي به دی خو په هغې وخت کې نو څنګه دی په مونږ ګواهي کوي. رب العالمین به ورته وایي تاسو خو نه وایئ. وی دا امت بورتوی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیر. تا اللہ قرآن کی مونږ ته ویلیو چې مونږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته لیږلیو. قوم ته وی یا قوم اعبدوا الله قوم د الله عبادت کوئ. نو الله تا مونږ ته په قرآن کې ویلیو چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته تبلیغ کړي. بیا به نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راش لیکون الرسول علیکم شہیدا. شی به رسول گواه. نبی علیہ السلام بم گواهی ورکی چې او نوح علیہ السلام خپل قوم ته تبلیغ کړو. نو دا امت به الله ته وایي الله که کتاب دی رښتینی وي او پیغمبر دی رښتینی وي خو مونږ هم رښتینی یو. قرآن هم وایي چې تبلیغ یې کړی دا پیغمبر هم وایي چې کړی و. نو الله که دی دواړه رښتیني نو مونږ رښتیني یو. فیصله به وشي چې آو نوح علیه الصلاة والسلام قوم ته نوح علیه الصلاة والسلام تبلیغ کړو. دا د دې امت خصوصیت دی چې رب العالمین به په نورو پیغمبرانو باندې گواهان ګرځي. دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی پټولو انبیاء جنت حرام دی چې سو پورې ز جنت تنیم تلې او پټولو امتونو باندې جنت حرام دی چې سو پورې زما امت جنت تنی تلې. دا امت به گواهی وکړي د پیغمبرانو پر رسالت. بیا به الله د ټولو نه مخکې فیصله د جنت وکړي. نو اغا اللہ تبارک و تعالی دی آیات مبارکہ کے اغا منظر دا میدان محشر ذکر کئی. وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ دا ہر امت تپارا رسول دے.
فاذا جاء رسولهم هر کله چې راشدی ته رسول ددوی قضی بینهم فیصله به وکړلی شي د دې په مابین کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دې باندې به هیڅ ظلم نشي کېدلی د ګناه بدله به الله